बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राम गुज़ मोहम्मद सदीक़ नन हाजिर یم په تنګي ګل آباد کې چېرته چې شیخ ولی کلی روډ پر جهت کورونو په دغه سایډ باندې نن موجود یم. دلته کې داسې یو ځای کې موجود یم څنګه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. زړه باقي درد وکړي په دغه کتلو کې چې کوم په سکرین باندې ښکاري چې کوم دا واړه ګلالي ماشومان په دې سخته ګرمۍ کې بغیر پکې د داسې چت لاندې سبق کوي چې دغه چت کله خو راغورځېدی شي، دغه چت نه کله خو پیښه کېدی شي. هغه چت داسې چت چې کله خو باران وشي نو هغه چت په خپله لکه څنګه چې بهر باران ورېږي نو داسې د قاري صاحب د وینا مطابق دغه چت کې باندې خپله باندې لاندې اوبه را روانې. په داسې ځای کې موجود یم چېرته چې کم سے کم 70-75 پورې کم دغه ماشومان په دې ځای کې سبق کوي، په دې مدرسه کې سبق کوي، خو هغوی ته هېڅ سهولت بالکل نشته. ماشومان کم ماشومان چې ځان دپاره د خپل کور نه ځان سره به بوزي روړي یا په لمن باندې ځان ته هوا کوي، دلته کې سبق کوي. نو داسې ځای کې موجود یم. قاري صاحب سره خبرې کوم. قاري صاحب لومبي خو راته د ووایه دلته کې څومره ماشومان دي، چونکې تاسو په دې نه مخکې 75 پورې ماشومان دي. دا ماشومان کوم ځای نه سبق کوي او دلته کې څه کمی تاسو ته؟ د اول صدیق صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلې. لومبي خبر دا ده زموږ د مدرسې افتتاح چې وشوه دا تقریبا په 2015 کې د مدرسې تعمیر شو او په 3 جنوري 2016 کې زموږ د جمعات افتتاح شوه او هغه وخت نه موږ سره مدرسه کې شورونه تقریبا 22-23 ماشومانو دا به د خو د ترکو کورونه راتلله. بیا ورو تعداد موږ سره زیات شو او دا جمعات چو نو دا دانچو پورې د عوامو په چاندو باندې جوړ شو. بیا د چت چې کوم نه نو بارني تنظیم والا هغوی واچو، هغوی والا بیا خپل رنګونه ورکړ، بهر یې بورډ هم لګولو. د هغې نه بعد بیا هغوی د دې څه خیر خبر نه اخیسته او دا جومات چې کوم دی نو ډېر زیات خراب هم شو. مونږ هغوی به راغلل مونږ ورته مونږ دا بورډ لرې کوو، خلک وایي چېرې دې باندې تنظیم والا بورډ لګېدل دی چانده نه درکوو. نو هغوی به وي یاره مونږ له راځو، ماشومان به یې ویډیو کړه لا بړل. بیا مونږ هغه بورډ لرې کړه، خو د دې جومات چې کله دوی دا تعمیر کو نو دا چت یې اچو، د چت کې د شیټرنګ والا نه چې شډل ښکته تلې وه نو بره نه هغه جومات چې کوم دی دا داسې ډډ شان پاتې شوی دی. نو اوس چې نیمه ګنټه هم باران وشي نو زموږ د جومات په چت باندې بر اوبه ولاړي، ټول سیب کېږي. تاسو ته ښکاري چې کوم دی ټول نه چونه را پروته دی. دا دویم ځل دی چې مونږ په دې کې چونې وکړې، رنګونه هم پکې په چاندو کړل په غریبۍ کې او د هغې باوجود چې کوم دی نو دغه را پروزي. بل فټنګ یې پکې کړی دی، نو فټنګ یې پکې سلور تار کې کړی دی، هغه ټول رجېدلی دی. د دې لایټ نه چې کوم دی نو دا دغه تللی دی، کنیکشن تللی دی، هغه لایټ نه تللی دی، دا نیم پکې نه لګي، د دې نه ټول نه تارونه رجېدلي دي. په دې کې داسې په دې ټول جومات کې دا تقریبا 8 پکې دي او دغه شان په جومات په حال کې دننه دا دي 8 لیټه دي، بعد 2 لیټه دي. په دې ټولو کې صرف 2 لیټه مونږ ته لګي. مونږ دغه وړه شان بیټري اغوستې د هغه هم د چارج دپاره 2-3 ورځې پس یو ماشوم کور ته یوسي په شیشه باندې چارج کړي او بیا 2-3 ورځې پس راوړي. نو په هغې باندې بیا مونږ ماښام دلته دا لیټونه د ډي سی ولګو نو ماشومان ورته سبق وایي. او تیر کال هم تقریبا 18 ورځې ټرانسفارمر خراب و، دا ماشومان دغه شان ناستو، مازدیګر کې مونږ د شاخته ویستلو بیا لامبل بیا به راغلل سبق ته به کېناستل. او نن هم چې کوم دی نو دا 13 هفته تقریبا 6 ورځې ټرانسفارمر خراب و، بل ورځ دا ټرانسفارمر ولګېده. خو د جومات حالات داسې دي چې لکه جومات کې تارونه خراب دي نو خو ټرانسفارمر مونږ ته بهر لګي نو بجلی دلته نه راځي. بله پکې دا خبره تاسو د جومات ته کتې شئ 15 قسمه پکې دا د کارپېټ پروت دی او په ګرمۍ کې خلک جومات نه کارپېټ لرې کوي، خو مونږ دې نه ځکه نشي لرې کولی چې د جومات فرش دننه ټول خراب دی. ټول فرش چې کوم دی نو هغه کندې کپرې دی او داسې چې کوم دی څوک پرې مونځ نشي کولی، ټول د خاورو ډک دی. تاسو ته به زه هم ښیم کو دا کارپېټ تاسو اوچت کړو نو چې وګورئ نو د هغې ته لاندې ډېر زیاتې خاورې هم پرتې دي او بل کاڼي دي چې جارو پرې وی کاڼي به سره هم رجېږي. فرش پرې سم نه دی شوی، نه پرې چې کوم دی نو دغه سمه شوې ده او نور د وجې چې کوم دی هم بهر دا خراب دي. اوس چونکې تاسو وایئ چې چت باندې اوبه ډېرې ولاړې وي او لاندې په جومات کې هم اوبه د هغې موجود وي. تاسو مخکې څه عمل دی، تاسو څه وایئ چې دا جومات شهید کوئ، دوباره دې تعمیر کوئ؟ نو موږ دې له دغه وروستې د ګلکارانو مله وروستې نو هغوی هم دغه مشوره راکړه، ختمي فیصله دغه وکړه چې یاره دې ښه علاج دا دی چې تاسو د جومات دا چت شهید کړئ او دې کې څه دغه دیوالونو کې هم درزونه راغلي دي. نو ګلکاران وایي چې د هغې نه بعد به موږ دیوالونو ته هم وګورو خو آیا دیوالونه دې قابل و چې موږ به بل چت واچو، خو صحیح ده. که دیوالونه دې قابل نه نو بیا به دغه دیوال هم ورسره شهید کوئ.
صحیح د جمعات دا او د هغې نه بعد به بیا بل دوباره اثر نو په دې باندې چته چوي ٹھیک نو دې باندې ودې پس دا نوړول دي او هغې باندې پاس بیا بل چته چول دي دوباره دا څه خبرې پورا خرچه پہ راځي چاندي ضرورت کوم چاندي ضرورت مونږ ته چې کوم دی نو ډېر زیات دی او بل هر جمعات سره خپل یو محله وي تاسو دلته نږدې وګورئ جمعات سره چې کوم دی نو خوا په خوا یو کور هم نشته مخامخ ورته صرف 4-5 کور دي د هغې ملکان ټول هغه خوا کلي کې چې کوم دی کارونه کوي سالکان بهر دي نو بس دغه مشران 2-3 سړي جمع ل راځي هغوی غریبانانو په وس کې څه نشته صرف دونه دي چې بس مونځ له راشي او بس لاړ شي نور چې دا جمعات دی نو دا د ماشومانو باندې آباد دی په درس باندې آباد دی جمع له چې کوم دی دلته 3-4 سړي راځي ځکه چې 4 کور دي په هغې کې الکان بهر دي او په دې سړو کې هم 2-3 سړي کارونه له بهر وځي نو بس دغه مازدیګر ماښام ماسوتن کې 4-5 سړي سبق له راځي صحیح بالکل څنګه چې تاسو ګورئ قاری صاحب چې خپل الفاظو کې کوم دا خبرې وکړې واقعي که تاسو د جمعات حالت خپل باندې تاسو په خپل باندې د دې جمعات د مدرسې په خپل باندې دورو کړو چې تاسو راغلي تاسو په خپل باندې وایي چې واقعي چې زر تر زر دا شهید کول پکار دی او دا دوباره تعمیر کول پکار دی ځکه چې کوم دلته د څومره ماشومان دي دوی ته هر ټیم دغه پیښه مخې ته راتلی شي خدای مکه دا چت چې دی بالکل دا راغورځېدی شي بل دلته کې پکې نشته دلته کې سولر سیسټم بالکل دلته کې نشته دلته کې دوی سره د ماښام نه بعد د رڼا لپاره د لایټ لپاره د ماشومان د سبق لپاره بالکل څه نشته پکار دا چې هر سړی د خپل وس مناسب په دوی سره په دې مدرسه کې په دې جماعت کې خپل تعاون کې تعاون په هر لحاظ سره کېدی شي که څوک د پیسو یعنې د نقدو په شکل کې کوي که څوک د سیمټ یا داسې سریه وغیرہ هر شکل کې څوک تعاون کول غواړي بالکل دوی سره تعاون کول شي قاری صاحب تاسو موبایل نمبر یا ایزي پیسه نمبر تاسو بل خپل کتونکو شروع کې دا وایو چې یاره دا ځای نږدې دی که څوک داسې کولی شي چې یاره راتلی شي نو ګل آباد کې بره شیخ ولی کلي روډ باندې سردار سکول نه مخکې چې کوم دی زموږ دا مدرسه ده انشاءالله دې هفته کې دنه 2-3 ورځې پس به موږ جومات باندې لاس پورې کوو د دې شهید کوو به او بیا به انشاءالله ګلکاران ناجي کار به کوي نو زم د ټول نه خبره خو دا ده چې څوک موږ سره چانده کولی شي د الله په دې کور کې ځان لیسه اخلي نو را دي شي په خپله دې وګوري او چې دلته څه ضرورت وي جومات مخې له دې روډ یو دې غورځوي دغه به چې کوم دی دوی لپاره ډېره ښي او باقي که څوک وایي چې لري او هغوی موږ سره چې کوم دی نو مطلب د نقدو پیسو کې چې کوم دی نو لاس اخلاص کولی شي نو د هغې لپاره خبره ده چې ستاسو په لاس یې راکړي چې تاسو بیا د خپلو عوامو ته نمبر خیر ووایي او موږ د خپل نمبر هم خیر زموږ نمبر وي چې که څوک تپوس کول غواړي د قاری صاحب نمبر په دغې وجه باندې که ستاسو کم امداد راځي نو چې بالکل قاری صاحب ته پته لګي چې دا امداد ستاسو راغلی دی که چېرې موږ ته څوک رالیږل غواړي زموږ نمبر چونکې هر چا سره موجود دی او که دغه امداد ډایرکټ د جومات ته راوړی شي د ټول نه بهتره خبره دغه ده که چېرې دغسې نه وي نو بیا یې د قاری صاحب سره رابطه وکړي شي که دغسې نه وي ستاسو امداد چې هر ځای کې وي او که زموږ ته راځي نو هم به ستاسو امانت وي او د قاری صاحب دی او د دې جومات د دې ځای ته به انشاءالله راځي خیر تاسو خپل نمبر خو هم دې سره خپل شیر زما نمبر 0301 52 046 12 صحیح بالکل قاری صاحب دا نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري باقاعده تاسو به دوی باندې دې سره هم رابطه کولی شئ د دې ځای باره کې معلومات کولی شئ دوی سره خپل هر قسمه تعاون چې تاسو کول غواړئ بالکل دوی سره تعاون کولی شئ څنګه چې موږ د خپلو بچو غم کوو په دې ګرمۍ کې موږ د بچو غم کوو بیا په یخنۍ کې غم کوو خو په ټول نه زیات غم موږ په ګرمۍ کې کوو چې زموږ بچي په خپل کور کې وي خو که بجلي نه وي چې هغوی ته سولر وي او که بجلي وي چې بیا د هغوی ته ایسي سهولت وي یا داسې نور سهولیات وي هغوی ته د هر قسمه پکار ده چې دا هم خپل بچي وګڼئ بل مدارس دي د دې لپاره بس دا ووایم چې زمونږ حکومت چې دی د مدارسو سره بالکل تعاون نه مخکې چېرته کړی نه مخکې څه لایعمل شته نه د هغوی څه اراده شته چې هغوی به د دې مدارسو سره څه تعاون وکړي همدغه زمونږ او ستاسو په دغې چاندو په دغې تعاون سره به دا مدارس چې دي دا به مخ پر وړاندې ځي دغې کې به دا ماشومان چې دي زمونږ ستاسو ماشومان دي دا به سبقونه وایي که تاسو وګورئ مونږ خپل بچي د پرایویټ سکولونو ته لېږو ښه فیسونه ورکوو خرڅ ورکوو خو بیا که سرکاري سکول ته شي نو بیا به نور خبر شي یا که مدارس طرف ته راشي په هغه کې د بچو لپاره سهولت هم دی اکثر وسله سفارت چې کوم کېږي یا قرآن مجید چې کوم کېږي دا اول هم زه زیاتر ماته څومره علم دی نو قاري صاحب به په خپلو پیسو باندې ادیا کوي چې زه ماشوم د سبق خو به کوي پکار دا ده چې د دې خلکو سره تعاون وکړي شي ځکه چې دا صرف د الله د رضا لپاره دلته کې ناست دي صرف د الله رضا لپاره تاسو ته د خپل پیغام خورئ چې زموږ سره په دې مدارس په جوړولو کې د جومات په دې تعمیر کولو کې زموږ سره مرسته او تعاون وکړي ستاسو ډېره مننه کوم چې کوم زموږ کتونکي دي کوشش وکړي
کې د خپل دا خبر چې هر چا سره شیر کړي دا ویډیو هر چا سره شیر کړي څوک هم دې سره مدد کول غواړي دا نمبر تاسو ته دوی نمبر هم تاسو په سکرین باندې ښکاري زموږ نمبر هم تاسو په سکرین باندې ښکاري موږ سره رابطه کول شي دوی سره رابطه کول شي او خاص چې کوم دا ځای دی ګل آباد شیخ ولي کلي کوم دا روډ دی بالکل دلته صورت لی شي خپل تعاون چې دی دلته براه راست هم کولی شي